الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي او په جدید الحاد ابتدایي دور پرون بیان شو. په اقوام علم باندې د الحاد اثرات شو، د اسلام او الحاد تقابل بیان شو، د ملحدینو نظریات او افکار بیان شو. بیا موږ ویلو چې ملحدین د کوم طرز حیات قائل دي. معاشي نظام په حواله سره ملحدین دوړه دی، یو کیپټالیزم سرمایه‌دارانه نظام ولا دي، دویم د اشتراکي نظام ولا دي. د کیپټالیزم سرمایه‌دارانه نظام لس اصول بیان کړو. اول اصل د دیو سود باندې روانو د دوی بنیاد، دویم دا کرنسی نوټونو، دریم نمبر محصول او ټیکس وصولولو، څلورم نمبر بین الاقوامي تجارت د ټول د دوی په لاس کې دی، پنځم نمبر دا کارپوریشنو، شپږم نمبر بیمه پالیسۍ نه وي، اووم نمبر سٹاک مارکیټ و، اتم نمبر نچکاري و، نهم نمبر قومي قرضه او لسم نمبر قومي بچت و. دغه شانته کې نن به موږ وایو چې د سرمایه‌دارانه نظام په باره کې د مغرب څه تاثیرات دي، د هغې به وضاحت کوو. دا ما تاسو ته مخکې وضاحت کړی و، موږ چې اسلام آباد کې دوره وه، علامه زاهد الراشدي صاحب راغلی و حفظهم الله، هغه بیا ملګرو ته کارګزاري بیانوله، وایي د سرمایه‌دارانه نظام باندې موږ د اسلام د اصول نه رد کوو، موږ سره خلک نه مني. موږ به اټومیټیکلی خو موږ به قرآن او حدیث نه استدلال کوو، نو قرآن حدیث دوی سره موږ سره نه مني. موږ له پکار دي چې موږ هغه دغه راجمع کړو، ملجبانو د دوی حباستونه راجمع کړو، د دوی خامیانې راجمع کړو. په ده باندې نن سبا خلکو به پوره مقالې لیکلي دي. نو هغه مقالې بیا هغه یو کس انټرویو هغه یاده کړه، هغه ویلي وایي ما ته وویلی شو چې ته سرمایه‌دارانه نظام باره کې څه ولیکه. وایي ما مکه کسان چې د دې مبارک چې کم یو څومره لیکل کړي د دوی په څه شي کې د دوی خلاف، یعنې دوی څومره نقصان رسوي قوم ته، عوام ته، انسانیت ته، وایي ما هغه راجمع کړل. وایي دا به د منې باندې بې غټ غټې نمونه راکړي. اوس که چېرې د قرآن او حدیث بیانولې نو مولوي صاحبانو چا به ورسره نه منلې. نو موږ به نن وایو چې د سرمایه‌دارانه نظام په باره کې د مغرب څه تاثیرات دي او د هغې به د سرمایه‌دارانه نظام په باره کې اخلاقي تباهي راځي. مولوي صاحبانو په ملک او قوم باندې د هغه اثرات دي، نن به موږ هغه وایو. مولوي صاحبانو او سرمایه‌دارانه نظام کې اقتصادي نقصانات څه دي، نن به موږ دا وایو. او دویمه ډله چې دا هغه اشتراکیت دی، انشاءالله به سبا وایو. د خیره مولوي صاحب عبارت شروع کړه، کتاب کې هر څه موجود دي. سرمایه‌دارانه نظام په باره کې د مغرب او تاثیرات. جدید انسان وایي چې کله موږ مذهب ترک کړو او موږ د اجتماعي ژوند بنیاد په ساينس باندې قایم کړو چې د هغې نو د مذهب په شان پای کې نه څه پابندي شته او نه پکې ظلم او جبر شته. دوی وایي چېرې مذهب کې ظلم دی او جبر دی. موږ وایو په مذهب کې ظلم او جبر نشته. اسلام کې مولوي صاحبانو اسلام کې ظلم او جبر نشته، البته پابندي ده پکې. څه ده؟ پابندي ده پکې مولوي صاحبانو. نو دوی دا دعوه بغیر د دلیل ده، ځکه چې اجتماعي ژوند هم چې کوم سماجي علوم باندې قایم شوی دی نو هغه علوم هم د خپل د رویه په بنیاد د مذهب نه مختلف نه دی. دوی چې دا څونه شوبې دي، څونه فلسفې دي، دا هم یو اصول لري که نه؟ نو مذهب هم څه اصول لري. نو دوی ځان دوکه کوي مولوي صاحبانو، پوه شولې؟ نو دوی په دې موجوده معاشره باندې او په ریاستي امورو باندې ډېر اثرات قایم کړي دي. هغه معاشیات دي مولوي صاحبانو کوم چې د ټول چې د څه شی مولوي صاحبانو د مذهب په شان دي، یعنې د دې نظریات د مذهب په شان د انسان په ژوند باندې اثر کوي. مثال یو عبارت مخکې شامل شي. دویم د انسانیت بنیادی مسله څه شی دی؟ نو دوی وایي چې د انسان بنیادی مسله دا ده چې څومره کېدای شي خپل خواهشات پوره کړي. دوی وایي چې څومره انسان خپل خواهشات پوره کړي بس دغه دا ډېر ښه کامیاب انسان دی. نو د دې د پوره کولو طریقه څه ده؟ دا خواهشات به څنګه پوره کړي؟ دا خودغرضه انسان به ځان څنګه جوړي؟ نو د هغې وضاحت درته کوي. وایي په پیداوار کې زیاتوالی وکړي. دا ماشینونه چې څونه ایجاد کېږي دې لپاره کېږي چې څه وکړي؟ پیداوار کې زیاتوالی وکړي. او د دې حال دا ده چې هر یو انسان د مارکیټ نه خپله فایده اوچته کړي او په دې کې خپله مرضۍ باندې فیصله وکړي او په خپله سرمایه کې اضافه والی وکړي. د ریاست پالیسي ده چې ټوله معاشره د مارکیټ په دې اصولو باندې مجبوره کړي مولوي صاحبانو. نو د دې لپاره یورپ لیبل سرمایه‌داران ریاستونه قایم کړي دي او د دې حفاظت کوي په مختلف طریقو سره، لکه د پرایویټایزیشن، ذاتي ملکیتونه، ډي ریګولیشن مولوي صاحبانو. دا یو داسې ضوابطونه، یو آزاده پرېوستل چې
یو کارخانه یو قوم داسې شي آزاد په خوښه باندې پرې وستلو ته وایي او لیډ راشي هغه شاته تاسې کوي وغیره وغیره سره په زراعي او پیداوار کې اضافه والی کوي لکه مزدوران به ګوري چې په څه قسم سره دوی ته پیدا رسېږي هغه شانو کې خو څو کې ډېر پیداوار حاصل کوي او په عالمي سطح به د داسې قوتونو مقابله کوي چې د دې په لاره کې رکاوټ جوړېږي د دې سرمایه‌داران نظام په لاره کې رکاوټ چې ټول نه غټ جوړ شوی د نن سبا وخت کې هغه اشتراکي نظام دی بس اوس ختم شو اسلام دی خو اسلام دوی سر اوچتولو ته نه پرېږدي د دې په مد مقابل کې یو اسلامي تجارت دی ملزبانو هغه دوی نه پرېږدي چې نافذ شي ملزبانو اول به تجارت ته هله نافذ کړي چې ته خود مختار شي چې ته خود مختار شي او ته خپلې فیصلې وکړې نو تجارت به په خپله خوښه کې هغه تا ته آرمي چیف هغه تا ته منتخب کوي وزیر اعظم تا ته هغه ټاکي نو چې ستا وزیر اعظم هغه ټاکي ستا آرمي چیف هغه ټاکي ستا ټولې فیصلې هغه تا کوي نو تا به هغه تجارت ته پرېږدي آزاد هېڅکله دې نه پرېږدي ملزبانو مخکې باره په دې ټولو سرمایه‌دارانو ریاستونو باندې د یو څو عالمي ادارو کنټرول لکه IMF ورلډ بانک وغیره دوی ټول سرمایه‌دارانو نظام حفاظت کوي څومره چې ادارې دي دا څه شی د سرمایه‌دارانو نظام حفاظت کوي ملزبانو او د سرمایه‌دارانو نظام د ظلم د سرمایه‌دارانو نظام د ظلم ډیرو انسانانو ژوند په تکلیف کې دي دوی ورته خیراتي ادارې NGO وغیره جوړې کړي د خیراتي ادارې NGOs جوړې کړي دا د خدای د پاره نه جوړې کړي ښه دوی چې کوم ظلم روان کړي دي د سود د نظام کې غریب ورځ په ورځ غریب کېږي او مالدار ورځ په ورځ مالدار کېږي نو دا فلاحي ادارې د مارکیټ حقایق باندې پرده اچوي ملزبانو وایي کنه وایي کوم چې دوی شروع کړي دي نو په دې معاشره کې خلکو ته دوکه ورکوي چې موږ ستاسو خیر خوایو او ټول کار د چا دپاره کوي د یورپ د نظام دپاره کوي د سرمایه‌دارانو نظام سره به په جرمونو کې اضافه والی شوی دی ځکه هر یو انسان د خپلو خواهشاتو د پوره کولو کوشش کوي او دا ځکه چې سرمایه‌داران نظام د انسان خاندان نظام ختم کو ملزبانو یورپ کې د څه شي خانداني نظام د هغوی ختم شوی دی ملزبانو اوس په مزه به د خاندان ته روان دي خو هلته بچي پالل ډېر یو ګران کار دی هلته څوک بچي نه پالي ملزبانو نو انسان یې ځان ته کړو د یورپ په معاشره کې د خاندان تصور اوس نشته دی نو د دې انسان په تربیت کې کمی وي ځکه چې یو انسان په خانداني معاشره کې ژوند کوي نو هلته د انسان ته د جرم کولو موقع ډېره نه میلاوېږي په اسلامي معاشره کې جرمونه کم دي د یورپ په نسبت د ټولو نه زیات جرمونه په دې سرمایه‌دارانو ملکونو کې کېږي د سرمایه‌دارانو نظام دویم نوم کیپیټالیزم دی ملزبانو پوه شو موږ په بار وضاحت کړی دی اوس به موږ وایو چې د سرمایه‌دارانو نظام اثرات په ملک او قوم باندې څه شی دي ملزبانو دا مخکې موږ ویلي چې بیا وایو د سرمایه‌دارانو نظام اثرات په ملک او قوم باندې نمبر مذهب د نظام سیاست او معیشت نه فارغ کړو مذهب صرف ګرجه مسجد او خانقاه پورې محدود او ګوشه‌نشین کړو د دې لپاره چې ناجایز نفع او اندوزي په لاره کې رکاوټ پیدا کړي سرمایه‌دارانو نظام باره کې که تاسو دلایل بیانوئ نو څه شی قرآن او حدیث خو به بیانوو خو موږ دا هم د عقلي استدلالات او وجوهات هم د دې باره بیانول پکار دي چې سړی د دې نظام نه څه شی وي متاثره وي نو ته به ورته وایې چې بھائی مذهب د نظام سیاست او معیشت نه څه دی فارغ کړی دی د صرف خانقاه پورې او مسجد پورې او ګرجې پورې محدود کړی دی دی ولې کړی دی د دې دپاره کړی دی چې دا څومره ناجایزه نفندوزي کې چې د دې په مخ کې مذهب څه شي رکاوټ جوړ نه شي ملزبانو اول دویم نمبر په دې نظام تجارت کې صنعت او دولت گردش په سود باندې جوارې باندې التیتوب په بنیاد باندې وي دولت د یو څو کسانو په لاس کې وي نو تاسو سوچ وکړئ نو یو انسان د خپل رزق نه محروموي څوک سرمایه‌دارانو نظام ملزبانو پوه شوي دا دویمه وجه وه درېیمه وجه ملزبانو د غټو سرمایه‌دارانو د پالیسو په وجه باندې واړه تاجران مخکې نشي تللی ملزبانو د دوی د فیصلو لاندې سوي محتاج وي ملزبانو دا یقینا درته تاسو خپله الحمدلله زه ټول عمر کاروبار کوم او تاسو لاړ شئ مارکیټ ته وګورئ ما یو وخت کې هول سیل کار شروع کړ ملزبانو نو هول سیل دا نواړه تاجران هېڅکله د غټ تاجر نه سر نشي اوچتولی دا د دې سرمایه‌دارانو نظام برکت دی ملزبانو تاسو چې کله تجارت ته راوځئ بیا له خپله پته لګي تاسو څه نه څه اوس الحمدلله علماو کې بیداري ده الحمدلله اکثر علما کرام خپل کاروبار کوي مړه دی چا پروا نه کوي اوس ملزبانو خدای تاسو هم داسې تکړه کړي او دا د ټول علما کرام په خپلو پښو باندې رمانه د خدای وزرا کتابانو درېیمه وجه د غټو سرمایه‌دارو د دې ځینې عبارت یو شابه سمجه د غټو سرمایه‌دارانو د پالیسو په وجه وړو تاجرانو سرمایه‌دارانو په کاروبار کې ترقي نه کېږي بالاخره تاجر او صنعتکار کارخانه بند کړي یا د غټو سرمایه‌دارانو پالیسو تابع ژوند تېرولو باندې مجبور وي خپله به اخره کې کاروبار ختم کوم لرې که مړه داسې لانجه نه ښه خبره ده څلورم نمبر د غربت د غریب غربت او د سرمایه‌دار دولت پر ورځ په ورځ زیاتېږي ملزبانو او متوسط طبقه ورځ په ورځ کمزوري کېږي نن سبا دومره ګاڼي ده بدلته په پاکستان کې دا به ته منې چې متوسطه طبقه ده
لکه زه خپل د معیار زندګي اوچته یو د بعضې منصبانو په انتهایي کمزوري حالات کې وي. منصبانو دا څلورمه وجه وه، دا تاسو په منبر هم ورته بیانولی شئ چې ګوره دلته دا خباثت دی. پنځمه وجه شابسي، پنځمه سر کورنۍ دسته، پنځم نمبر کورنۍ دستکاري او باید پیشې ورسره ختم شو. منصبانو خلک د بل ملازمت او خدمتونو ته محتاج شو، د ملازمت په طلب کې زیاتوالی راځي. منصبانو او د بیروزګارۍ شرح ورسره زیاته ده. مخکې اول کال موږ چې درس کوو نو هغه وخت یو څو نوکریانې وې، څو یو محدودې نوکریانې راوتې وې د حکومت د طرفه او انټري دپاره خلک چېرته تللي وو؟ پوره کرکټ سټیډیم یې ډک کړی و. کرکټ سټیډیم کې 40,000 کسان راغلي وو. یو چې نوکري راوځي ته به وګوره په زرهاو خلک هغې د څه کوي اپلای کوي. نو بیا چې څومره ورته څوک ډېرې پیسې ورکوي هغومره نو د ملازمت په طلب کې زیاتوالی راځي. منصبانو د بېروزګارۍ په شرح کې اضافوالی راځي. نو چې خلک بېروزګاره شي بیا به ډاکې نه کوي، بیا به غلاګانې نه کوي. منصبانو او بل د مشین د ورځ په ورځ د عام استعمال په وجه د انساني محنت د کموالي په وجه په ملک کې معاشي بحران پیدا دی. نن سروې شوې وه بله ورځ چې 90% خلکو ویلي چې موږ پاکستان ته ځو، 94 که 95% خلکو دا دغه ورکړی. څونه وه؟ 100% وه، چاته معلوم دی. دا اوس دا سروې شوې ده تقریبا چې 90 نه بر غالبا دومره فیصد خلکو ویلي چې موږ پاکستان کې موږ نظام ټیک نه دی او نه موږ ټول ته سهولت حاصل دی، موږ څه کوو؟ موږ د خپل وطن پرېږدو. منصبانو دا د څه برکت دی؟ د دې سودي نظام د برکته. منصبانو نو د ماشین د ورځ په ورځ د عام استعمال په وجه د انساني محنت د کموالي په وجه په ملک کې معاشي بحران پیدا کیږي او بېروزګاري زیاتېږي او د مزدور په کم اجرت باندې ډېر زیات محنت کولو ته مجبورولی شي. منصبانو شپږم نمبر په کارخانو کې صرف هغه مصنوعات تیارولی شي په کوم کې چې سرمایه‌دار ډېر منافع وي. د ملک او قوم د فایدې په ځای سرمایه‌دار خپلې فایدې ته ګوري. په بعض وختونو کې داسې مضر صحت اشیا د تجارت د منصوبه بندۍ حصه ګرځوي کوم چې د ټول قوم دپاره د ضرر ورکوونکي وي. د دې په شان نورې هم خرابیانې دي. دې باره کې تاسو د شمس الحق افغاني رحمت الله علیه کتاب دی هغه ورپسې مطالعه کوئ. منصبانو ډېر بهترین کتاب دی، ما سره PDF کې موجود دی، بیا یې زه راولیږم. دې باره کې چې تاسو ته کتابونو څونه PDF ضرورت وي ما ته ووایئ چې زه د ټوله ګروپ کې راولیږم، ځان سره وساتئ. ما به بل کال طالب منصبانو په دې باندې چې خلکو مکمل علماء کرام په کتابونه لیکلي په سرمایه‌دارانه نظام باندې. ښه منصبانو اوس به موږ وایو چې د سرمایه‌دارانه نظام سره اخلاقي څه تباهي راځي. د انسان په اخلاقو یې څونه اثرات کړي دي، د انسان اخلاق ورسره څونه متاثره کېږي دا نظام چلولو والا. د دې دکاندارانو نظام ته اوس وګوره او دا نن درته تاسو بازار ته لاړ شئ که نه اي دکاندار او اشاره کې دې خورش پرې دي والله چې د کلندرانو غونډه دي چې خپل گاډي کې دي کنه داسې موږ سره ډېر کړي دي کلندرانو سودا تختولې بیگ تختولې به سره تاسو سره شي کنه دي شي خدای په کلندرانو ماړو منصبانو دا د دې برکات دی او د دې ثمرات دي. منصبانو نو په دې نظام سره د اخلاق فاضله خاتمه کیږي. منصبانو او د اخلاق رذیلت استحقاق ملاويږي. انسانیت د بلند اخلاقه اقدار چې دي حسب ذیل دي. منصبانو اول نمبر ایثار دی، یعنی د خپل مفادو د نورو انسانانو د مفادو لپاره قربانول. منصبانو دا څنګه؟ نمبر 1 ایثار یعنی خپل مفاد د نورو انسانانو د مفاد لپاره قربانول. وضاحت کړه چې سرمایه‌دار یو محتاج انسان ته بغیر د سود نه قرض نه ورکوي نو ایثار به څنګه وکړي؟ ایثار په ځای سرمایه‌دار نظام د سرمایه‌دار په زړه کې حرص او شخصي مفاد د سرمایه‌دار په زړه کې حرص وي. ایو کس دوا کوله کنه خدای کاروبار کې به ترقی ورکړي بل وروسته اورډر ورکړي لکه وای دا ولې دی ور لکه د څه شه دی دا تابوتونو کې روزګار کې کپرونه خرڅي. نو تاسو منصبانو دا په هغه سړي په ځړ کې سوي هرس وي شهوت وي چې زه کما د ټول دنیا کما دا ټول د کسانې دکانونه ټول د صدر دکانونه د بل چې صرف زما سودا خرڅيږي هرس شهوت دکاندارانو کې پیدا کړي. منصبانو کاروباریانو کې منصبانو دا د دې نظام د برکت د دوی د جذبي حرص تقاضا خو دا ده چې فقر او محتاجي او مصیبتونه نور غریبي زیاته شي، د محتاجي زیاته شي او په خلکو مصیبتونه راشي چې دوی سره د څه شي د نظام ته تقویت ملو شي د کاروبار مخکو چلیږي. رحمت او شفقت یعنی د نورو انسانانو د حاجتمندۍ او د تکلیف نه متاثر کېدل او د هغوی د ضرورت په اندازه عمل کول. وضاحت سرمایه‌دارانه نظام انسان د سود په خوند اخته کوي. هغه انسان بیا سود دایره حرامو کې خوند دی منصبانو د ګناه کې خوند دي، د سود کې خپل خوند موجود دی. منصبانو په هغه خوند اخته کې منصبانو نو بیا څه کېږي
بیا به کوشش کوي چې بل څومره به تکلیف کی ته به خوشاله ته به چې ولر مې دونه وګټلې نن مې دونه وګټلې یقینا درته ما دا دکانداران یاد ساتي دا کاروباري دا غټ خلک چې دی په خوب کې د روزګار کوي د په موس کې د روزګار کوي هغه یو کس مولوی صاحب غلط شوی کنه ما زیګر موس کې اته پوس کوله کډري رکعت شي کې سلور شي او ټول لکه ایو بابا وګورئ یره درې رکعت دي کړي ولې وایي دا مادري حساب شي یو حساب ملا پاتې دا سیریس خبره ده دا به کوي خلک بل ټیم سره نه راشه مونږ به کو دا حساب کتاب هم پکې امام صاحب مبارک دا قول منقول له دا راجح قول دار یعنی دا په صحیح سره دا خبره ثابت ده تاسو کو یو کس وای ما یو خزانه هغه کړی دا خزانه مې خکړې د زیاده دی معلوم امام صاحب له ورشه دوه رکعت نه پلونه ته تړه اځ څنګه نه ته تړو شیطان ورته ولا هغه دې خبره کړي او دا ګینن خبره ده بعد وخت به تاسو د څه مسله ده مو کې دا شیطان نه پیدا کی ته به چې اوس دا خو د نوٹ کولو د سلام وګرځو تاسو کیږي موږ سره خپل داسې کې کمزوري موږ شبانو نو دوی څه کوي دا سوچ او فکر کوي شابه سم هغه انسان د هر وخت د مال پر جمع کولو کې حریص وي دا هغه خپل کامیابی د مال په ډیروالي کې تلاش کوي دا هغه د سوچ او فکر چې غریبي زیات شي چې د په مال کې زیاتوالی راشي چې نور د محتاجین دا د نور د محتاجین څه کوي غلطه فائدہ اوچتوي درې نمبر ورته کې موږ شبانو همدردی انسان کې بیانوي سرمایدار ځم کې د انسان ته همدردی وزي مولوی صاحب شاو رحمت او شفقت خو مخکې وضاحت شو ایثار پکې مخکې وضاحت شو به د همدردی وضاحت کوو نمبر 3 همدردی او خیرخواهی کوم ته چې په عربی ژبه کې نصیحت وایي د دې معنی د بل انسان نفع او ضرر خپل نفع او نقصان ګڼل او د هغې په مقتضا باندې عمل کول شابه وضاحت د کوم سرمایدار چې په نفع اندوزه او د نورو په مصیبت کې فائدې وي په هغه کې همدردي د کوم ځای راشي چې دې کې دستا پیدا دار چې څونه ډیر مړ کېږي د ډیر کپرونه خرچيږي نو د چرته دعا کوي چې خدای دې مسلمانانو له ژوند ورکړي نیک اعمالو لپاره مولوی صاحب نو د همدردی معنا خدا را چې د بل نقصان خپل نقصان وګڼي سرمایدار خو د بل په ضرر باندې خوشاليږي شجاعت او بہادری په انسان کې نوی مولوی صاحب نمبر 4 شجاعت یعنی بہادری د بینو انسان د بلندترین مقصد لپاره خپل ځان قربانول وضاحت سرمایدارانه نظام د یو فخر د محتاجۍ د دفع کولو کوشش نه کوي نو هغه به د معاشرې لپاره څه قرباني ورکړي زکه سودخور بغیر مولوی صاحب زکه سودخور قوم بزدل او سخت الله مولوی صاحب الله دې موږ دې دغه نو ساتي پنځم نمبر سخاوت په دې کې نوي سخاوت یعنی د بنی نو انسان د حاجت روايي د پر خپل مال قربانول او د هغه بنیادی اخلاق دي چې په دې سره ټول اقوام عالم متفق په دې باندې متفق دي په دې کې سوي تر دې پورې مولوی صاحب یورپی معاشره کې د همدردی نشته دا څه به کې څوک نشته چې کوم هغه اقوام چې لکه من کور کې څه خواږه په هغه څه خبو کوي چې گاونډي ته وېسه هغه دا تصور هم نه غني البته چې کوم مسلمانان دي دوی ورسره همدردي کوي نو هغه به ډېر متاثر کیږي لکه ما تاسو ویلو بل کالو مرګرو زما تروزوی به جيب کې دا ویلې موږ چې کله زوب کوم دا څنګه ته دی وداني نو بس لاړ شو برګره خرچو کې دی بل په پیسې ورکو اکرام کو مسلمانان یې ځکه کوي یورپ والا وای دا چې د کوم سرکار کوي او اکثر وای په هر سړی یو بازار لا برګر رالي او خوري دا نشته چې د بل پځه خزه پځه نه چې پیسې خزه سره پارتنرشپ باندې ژوند دی چې د کورس لوبې کرای په دوست به خزه پیدا کوي په دوست به څه دې ژوند کې بخوندي نه لکه دونه پیسې کول ژوند دی راغوي ځکه خودکشي نه کوي سره د مالا بنګ په کار دي چې بل شباب خپل ژوند په ثقافت سره مينو کو او خپل تجارت دی الله رب العزت اسلامي نظام راولي چې تجارت زموږ عام شي وضاحت د سرمایدارانه نظام بنیاد په سود باندې قائم دي د سخاوت هیڅ گنجائش په سرمایدارانه نظام کې نشته د چا سره سخاوت وکړي د سرمایدارانه نظام اقتصادي نقصانات څه دي مولوی صاحب د کوم اقتصادي حالت هغه وخت بهتر کېدای شي کله د قوم د ټولو افرادو ضرورت ژوندۍ برابر وي او کوم فرد د ضرورت ژوندۍ نه محروم نه وي مولوی صاحب اقتصاد بستاله برابر وي چې ټول ته یو شان ژوند کې راشه وسات د مساوات چې وي په یورپ کې د سره مساوات نشته او دا وګوره خلک په پټپاتونو باندې ژوند کوي څه کوي په پټپاتونو باندې ټول زیات جرایم په هغه معاشره کې کیږي نو دا یوازې موږ نه خراب کړی ځان خراب کړی مولوی صاحب لیکن کچرته د چند مخصوص افراد سره دولت انبار لګیدلی او اکثر افراد د ژوندۍ د ضرورتونو نه محروم وي نو په دې وخت کې هغه قوم هیڅ کله هم ترقی نشي کولی د سرمایدارانو نظام خاصه ده چې دولت صرف د یو څو افرادو په لاس کې او باقي افراد د مفلوک الحال وي د سرمایدارانو نظام د وجې نصف آبادي په فابریک کې باندې مجبور ده نه د خوراک د پر روپۍ شته نه د علاج د پر دوا او قیمت شته او به دوی دا الزام لګي په اسلام باندې او چې الله رب العزت رازق دی نو بیا خلکو ته رزق ولې نه ورکوي خلک ولې نه ولګي مري موږ ورته تاسو د دې سرمایدارانه د کیپټالیزم او د سودي نظام د وجې خلک د ولګي مري تاسو دنیا کې دا نظام روان کړی دی تاسو د اسلام نظام راولي څه کوي تاسو پکې صرف زکات ورکوي خپل مال کې 2.5% ها ولې 2.5% او شر پکې ورکوي 10% یا شلمه
تاسو دا ورکه پرې چې څوک لګي پاتې شي څوک وګي پاتې شي څوک د رزق نه محروم کی رزق نه خلکو تاسو محروم کړي دی ځان په اسلام باندې لګوي ولې زبانو د سر د یورپ او د ملحدینو اول ډله سوا کوم چې د کیپټالیزم د سرمایه‌دارۍ قایلو د دوی د اساسي او د کوم نظامو د معاشي نظامو د دوی سیاسي نظام کوم یو ولې زبانو سیکولریزم او لیبرلیزم یو دوی ماډل چې د هغه د اشتراکیت قایل ده ان شاء الله دا به سبا وایي زیارت ورځ خو هم ده واخر دعوانا الحمدلله